السلام علیکم. د اختر نه یو ورځ دوه مخکې په سانګړ کې یو افسوسناکه واقعه شوې وه. هغه اوښ یو د وډیره پټي ته ورغلی و، ګیا یې خوړلې وه او هغه راونیو او د هغه نه یې خپه کټ کړه. دا خبر چې په سوشل میډیا وچلېدو، خلکو ډېر افسوس اظهار وکړو. د انډیا نه وله چا خپره ولیږله، هغه اوښې سند حکومت کراچۍ ته شفټ کړو، هلته علاج شروع شو. ښه خبره ده د سوشل میډیا په وجه د یو بې زبانه دپاره اواز چوت شو، خو په بلوچستان کې بې ګناه خلک وژلي کېږي، د هغوی دپاره میډیا داسې اواز نه چوتوي، او نه په وزیرستان کې چې د کمو ماشومانو نه د ماینز او دماکو په وجه لاس او خپې کټ شوي دي، هم معذوره دي، نه د هغوی دپاره څوک داسې اواز چوتوي. نو د وزیرستان د خلکو ما ګیلې کتې په سوشل میډیا. هغوی وی چې کاش چې زموږ د بچیم د اوښانو امر اهمیت خو وي چې د اوښ د خپه کټ شوې ده، ښه خبره ده چې هغه له علاج وشي، خو زموږ د بچو نه هم دوه خپې کټ شوي دي او نه دا خبر په میډیا راځي او نه یې سوشل میډیا باندې څوک چوتوي. ظلم چې هر ځای کېږي او ظلم چې د هر چا سره کېږي او ظلم چې هر څوک کوي، د هغه خلاف اواز چوتول پکار دي، د مظلوم مرګستیا پکار ده او په هر فورم باندې د دې دپاره اواز چوتول پکار دي. کو د هغه سره ستا سیاسي اختلاف یو کو نه یا ستا ورسره دښمني او کو دوستي، خو چې ظالم سړي به لاس نیسي او د مظلوم به مرګستیا کوي. امید لرم چې تاسو به په دې سفر کې زموږ مرګستیا ضرور کوئ او د هر مظلوم دپاره به په سوشل میډیا اواز چوتوئ. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ به وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.